بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم کفایت الله یوسفزی او د خبرداري پیج نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د رزړو په دې علاقه کې دلته کې یو واقعه شوې ده، کوم چې د سید نور علي شاه بابا المعروف کوهستان بابا مزار دی او په هغې مزار باندې نن د سحر د بانګون نه مخکې نامعلوم افراد راغلي دي. هغوی په فایرنګ کړی دی، ټوله دروازه تقریبا سوری ده او دغه شان د دربار چې کوم عمارت دی هغه هم په هغې باندې لګېدلی دی. جوخ چې د دروازې سره کوم یو بل بابا قبر پروت دی نو هغه قبر هم ځای په ځای باندې لګېدلی دی. موږ دلته کې ولاړ یو د سید نور علي شاه بابا عرف کوهستان بابا فرزند چې کوم د دې ځای ګدنشین دی، د دوی نوم دی سید جیلانی شاه. دوی نه معلومات کوو چې یاره اصل واقعه څه وه، دوی څو لیدلي نه دي، د دوی څه داسې څه مسله خو شته راشته نه، دوی نه دا ټول معلومات کوو. جی تاسو راته لږ ده ووایه چې څه وخت واقعه شوې وه او څه مسله وه ده؟ جی 4:25 منټه 4 بجې وې او ما چې ډزې شروع شوې ما کنټرول ترنګ وکړو او موبایل ما لراغې نیمه ګنټه پس لشل منټه پس راورسېده. هغوی خپله دفاع وکړه خو سړي وتښتېدل او په ما باندې ډزې ډېرې زیاتې وکړې او دا ماشومان ما کوټو ته دننه کړل، زه بله دلبار ته وختمه او یو خوا بل خوا مې چغې یو خوا بل خوا مې ووالې خو لیکن څوک مدد لره نه لله او موبایل هم ماله چې کوم دی لږ لیټ راورسېده، ولې چې هغوی لږ لرې وو چې ما اطلاع ورکړه کنټرول هغوی راتلل نو لږ لیټ خو سړي په اندره پایه راختلي وو، د قبلې د اړخه په دربار او په ګیټ باندې ډزې وکړې. نامعلوم افراد ما لیدلي نه دي په دې کلي کې، داسې خلک دي چې هغوی مطلب یو په یو ورچوي بل په بل ورچوي او مطلب یې چې د شیطانت او د ارامېتوب کارونه کوي او مطلب یې چې دوه کوره جنګي اجرتیان پکې دي، ګندګیر پکې دي او مطلب یې چې موږ چا سره ظلم زیاتې ناجیزه نه دي کړې. مخکې له انګور او زوی ویشتل زیو ویشتم او اوس یې چې کوم دی نو بېګاره باندې هسې بېسه 4 بجې 25 منټه راپاسه 4 بجې را باندې پیرنګ وکړو، دلبار یې ټول ویشتې دي. تاسو وکتل موږ زمونږ سلسله چې کوم دا د خواجه معین الدین سره ده، د پیر بابا علی رحمت په بچو کې زمونږ پلار نور علي شاه بابا په نهم پوش کې د پیر بابا نوسیر او چې کوم دی د بابا فرید الدین ګن شکر په سلسله کې موږ وزیر اعظم صاحب ته دا درخواست کوو، موږ د 400 ډي پی او ته وایو، موږ آی جی ته وایو، موږ وزیر اعلی ته وایو چې د دربارونو سره د جماعتونو سره د بزرګانو سره د اجزانو سره دا ظلم ولې کېږي؟ د 400 کې خلک ګاډي را تختی او ډریوران خلک وجني، دا ولې کېږي؟ د انتظامیه به څه کوي؟ صاحب الواره ته غلطه وایم، موږ وزیر اعظم ته، موږ چې کوم دی وزیر اعلی ته، موږ ډي پی او 400 ته، موږ ډي اس پي تاج محمد ته موږ خواست او درخواست کوو چې موږ سره په 4 مذهبه ناروا وشو ستاسو په دور کې. سید جیلانی شاه بابا چونکې موجود دی، د دوی سره دا واقعه شوې ده نو دوی ځکه د هغې ډېر زیات افسوس او دغه هم ورته دی او غټ افسوس د دې خبرې هم دی چې یاره اوسه پورې خو چېرته په روډونو باندې په بازار باندې چېرته په پټو کې دا قسمه واقعات شو ډېر کمتره داسې شوي دي، بلکې زه به وایم چې دا به چېرته په لومبي ځل په 400 کې داسې وشو چې یاره په د یو بزرګ بابا په دربار باندې ډزې وشي او دا قسمه بې حرمتي کېږي. د دې د وجې نه دوی همدغه مطالبات دي چې یاره حکومت ته یا انتظامیه چې ده د دې نوټس ته په سختۍ سره والي او زر تر زره د دا ملزمان ګرفتار کړي چې هغوی ته قرار سزا واقعي میلو شي.